دا چې کله مکه مکرمه فتح کېدله ما دا واقعه بیان کړې وه جمعې په ورځ باندې نو بیا یو چا موبایل وکړو طایف نه ما ته ویل مولوي صاحب د دې زنانه واقعه خو تا نیمه بیان کړې وه او دا نیمه بیا بیان کړم زه انشاءالله که ټیم راغی خو توکلي خبره وه دلته راغله خبره عزیزانو زه تاسو ته یو خبره کوم دغه زنانه وه دا هغه بیبي وه چې بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته د صبر خبره کولې بیبي فاطمه ته وی ګرانې بچی جانې ته ولې دومره خپه او غمجنې ستا د نبي ستا د ښکلي پلار هغه پیغمبر نه وړاندې په پیغمبرانو تکلیفونه راغلي ته دومره غمجنه کېږه ما بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارک سره سو خوږې خوږې خبرې وکړې بیبي فاطمه ورته داسې ولیدل دا واړه مبارک چاچی اسمان ته اوچته کړې یا الہ العالمین چاچی استاد نبی دلور په سر باندې لاس کې خود لره یا الله دا بدن د جهنم نه بچکا یا الله دغه بدن د جهنم نه بچکا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خبره ده توسأل ته بوزم واپس دلته واقعه پرېدم کله چې مکه مکرمه فتح شوله دا هغه زنانه وه چې یو ځلې عمر رضی الله تعالی عنه د لا اله الا الله اقرار وکړلو دا زنانه ورته راغلله لا ایمان نه دی راوړی ورته وی ای عمره لاړې بې دینه شولې دین دې پرېښودلو ته د داسې چا پسې لاړلې داسې چا پسې لاړې عمر رضی الله عنه مبارک ته غصه ورغله جلالي صحابي و فورا چوکۍ ته لاس کو او چې کله خپل جلال ښکاره کولو بوډۍ یو ځای ته پناه یوړه بچ شوه خو د عمر رضی الله عنه روبې په زړه کې دننه شوی و کله چې مکه فتح شوه دا انتهایي کمزورې وه را روانه وه د قجوري چوکه ورسره وه په ځمکه یې لګوله او ډېر په تکلیف باندې عباس رضی الله تعالی عنه د هغه د نبي علیه السلام تره دی چې د فتح مکې په ورځ باندې د مکې مکرمې په کوڅو کې ګشتونه کول د یو چا دروازې له ورځه راځئ امام الانبیاء راغله رحمتا للعالمین راغله راځئ نن د رحمت غیږ کولو ده راځئ ایمان راوړئ راځئ نن د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره بیعت په اسلام وکئ عزیزانو دا بوډۍ زنانه دا بوډۍ او کمزورې زنانه دا یو کاڼي ته ډډه ووهله راتلې نوره نه شوه چاته تپوسو کو اے بوډۍ کوم خوا روانئ ورته وی ما امام الانبیاء ته بوځئ چې د آقا انعامدار په لاس کې بیعت په اسلام باندې وکړمه ورته وی اے بوډۍ امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مشفق او مهربان نبی دی بہرحال سو خوږې خبرې ورسره وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک التا عباس رضی الله عنه د صحابو په خبرو باندې او د هغوی په اطلاع باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته اطلاع ملو شوه چې دا بوډۍ دا څنګه را روانه ده حضور پاک علیہ السلام خپله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان دی بوډۍ کاڼي ته ډډه والی د نور مزل نشي کولی د قجوري چوکا ورسره ده حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یو خوا ولاړ دی عباس رضی الله عنه مبارک بل خوا ولاړ دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی څنګه روانئ دی ورته وی اے د آقا انعامدار جنابی محمد رسول الله تر مبارکا ما آقا انعامدار ته ورسوئ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تما ورسوئ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں راغے تشریف آوری وکړه ورته وی اے بوډۍ وایا ورته وی اے د الله حبیبه د توحید کلمه راته ووایا
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیریگما اسنه چې مان بدل واخلی ما څه خبرې کړي عمر رضی اللہ عنہ ز پویګو سرا ما د عمر نه بچ کی عمر رضی اللہ عنہ مبارک ته چاول چې اغه زنانا ډیره په یره کې داو خوف اغسته ستاد وجنه تلې نشي خو ځان رسي عمر رضی اللہ عنہ په منډه ځان را ورسولو دې زنانه تراغه بډای تا او بډای ته وای بډای جانې مورې چې دې اولې دل پاغه باندې رف راغې ورته وی یا رسول الله عمر راغې اے د الله حبیبا عمر راغې عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں سترګونه سیلاب اوخ کې روانې دي د بوډۍ لاس مبارکي نیولې دی ورته وی بوډۍ ما تارا پشاشا زاغ عمر نیما ز غلام د جناب محمد رسول الله ما اے عمر ولی پمند راغللې وی زما دی پرب لا یزال قسم وی ما ویل اسنا چې د دې زنانا سینه د ایمان د دولت نا محروم پاتې نشي ځان زر ورسوا نبی علیہ السلام بارک اللہ فرمائی حریص علیکم بالمؤمنین قسم په خدای چې نبی می حریص ده په مؤمنانو باندې د ایمان وروړو کی زما د نبی علیہ السلام صحابه ته ګورا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځلی په یو غزوه کې روان دی مخې ته سره را روان دی لاس کې چوکا دا منډي وخی چاته تپوسو کو کم خو روانه ورته وی زما مدینه پرې دما د مدینی اطراف پرې دما کم خوازی یمنت زما ولی زی یمنتا درد وګي ورته کتکړلا پوغو باندې ګډبکی نولو عثماني زنورانی مخی تراغه ورته یا امیر المؤمنین سوق دی پوګه کی نولې ورته دا هغه سوق دی چې ایمان دی خو زما د وجنه ایمان نه وروړي چې عمر ډیر غسناک سره دی نن بټول اورز عمر د دې د پارا د سورلی او دا به د عمر رضی الله تعالی عنہ په سوګو باندې سوروي او ټوله مدینه منوره چې کم زدي خیزه به ګرځوم خو چې دا سینې د ایمان د دولت نه محرومه پاتې نشي حریص علیکم بالمؤمنین که زمان نبی دی صلی الله علیه وسلم نو د حضور پاک صحابه ار یو صحابي دا غواړي چې هر انسان جنت والا جوړ شي الله دې مونږ هم دا صفت راولي انسان ډیر زیات الله ته ګران دی سمره ګران دی او یا کاله دا بندوي یا سنم لات او منات او عزات چغي وي یو ځل خطا کی وي یا صمد رب می आवाज ورکي زما بنده وایا سدي حاضرم درتا زما رب او یا کاله په دشمنی کې بنده لګي خو به رب ورته وي په یو आवाज زه حاضرم وایا زما رب د مور نه مهربان من سمره گناهګاریو دي مجمع کې چې سمره ناستو بلا گناهونم دي او تاسو خو نیکانی خو زما گناهونه د خدای په ذات مې دي قسم وي چې د جهان غرونه یو طرف ته واچي په چابړه کې نو د عبدالمتین د ګناه وزن بتینه درنوي به هر حال من بیان په منبر باندې کینو دا زه گناهګار او قال الله قال الرسول بیانوم ما رب ما ته په مخ سپېړه نه راکې دا زما کمال نه دی دا برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موته داسې نبی دی هغه دعا غوښتې خدای زما امت مشرموا بیا دغه رب موږ نافرمانی وکړه وخت ځن کدن کې الله رب العالمین څومره مهرباني و فرمایي نو عزیزانو بیبي فاطمه رضی الله عنها ځان ته رانږدې کړه حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام دې زنانه ولی ایمان نه وروړو دا برکت د بیبي فاطمه د دعا رضی الله تعالی عنها چا چې د اهل بیت په سر باندې لاس کې خودو قسم دې په خدای الله رب العالمین په خپل د رحمت صادر را وغړی دی وجنا د اهل بیت ډېر قدر او عزت کوي ګوري د سیدانو ډېر قدر او عزت کوي دا اولاد حسین دی الله دې موږ او تاسو کې دا صفت راولي